وسیله حرام ده یو شی وسیله کول دا حرام دي خو مطلق حرام نه ده هغه وسیله حرام ده چې باغی کې شرک لکه مثال په تور یو سړی وي چې الله پاک مال د نبی علیه السلام په برکت باندې زوی راکړي یو سړی وي چې الله پاک مال د شاه ولی الله رحمت الله علیه په برکت باندې زما دا کار سم کی نو دې کې څه قباحت نشته دی یا خلک وي یا الله پاک د پیر بابا برکت سره زما دا کار وکړي پیر بابا ټیک ته نیک سړی تیر شوی نو دا قسمه وسیله جایز ده خو د عقیده دا وی چې پیر بابا حاضر ناظر دی یا زه د پیر بابا نه غواړم یا پیر بابا شو یا چې کوم دی نبی علیه السلام شو په ټول هغه ته مختار کل حاصل دی نه هر شي اختیار هغه سره دی دا بیا کفر دی دا بیا شرک دی دا کیده ساتل یا زمون عام رواج دا چې خلک پیر بابا را دی میا بابا له خلک تل ډګي به ورته نه لاولو چا به زنګوغان ځوړندولي چې مال الله زوی دا شرک دی ځکه دا د بابا نه غوښتل نو کوته خبره د الله نه غواړي خو یو کس نیک تیر شوی دی داغه په برکت باندې سوال کوي نو دا سوال جایز دی دا وسیله جایز ده ځکه دې آیات کې د يهوديانو هم نبی عليه الصلاه والسلام الله پاک ته وسیله کو چې الله پاک مونږ له د اخر زمانه د پیغمبر په برکت سره داغه په توفیل سره مونږ له د کافرانو باندې چې کوم دی کامیابی راکړي فتح را الله کی نو دا خبره دې د بار ذکر کوي چې الله دې د مخکې دا خبره منل چې د اخر زمانه پیغمبر حق ته سچ ته دا د صفات دي او بلکې فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دی يهوديانو د پیغمبر علی السلام د څه پیجندو لکه څنګه چې سړی خپل زوی پیژني څنګه سړی خپل زوی خپل بچیان چې کوم نه خطا کیږي نو دک شان دي د يهوديانو نه نبی علیه السلام نه خطا کیږي هغه ټول نه خطا په نبی علیه السلام کې لیدل عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمایي د يهوديانو لوی عالم ورستي بیا ایمان راوړ نو دی فرمایي وی خپل زوی به سړی نه خطا شي دی خپل يهودي وی خپل زوی به سړی نه خطا شي خو د نبی علیه السلام په خطای کې هیڅ څوک چې کوم نه خطا کی د نبی اسلام په باره کې یو يهودي نه خطا کیږي هغه موږ ته د څه عیان د څه ښکارا د لکنوار چې خلکو د ښکاری وي د څه نبی عليه السلام پیژندل نو د دې د پرشدي ته هر صفات او د غیب وجود د عناد او د ضد وجوبیا ایمان نه راوړي